بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، ډیره اهمه مسله ده، ډیره باریکه مسله ده چې په دې کې د ایمان او د کفر فیصله کول دا اجازت عوامو ته نشته دی. منصور الحلاج دا پاریسیو شمال مشرق صوبه تور دې کې پیدا شو په 922 عیسوي 26 مارچ بغداد کې. هغه ته د کفر په الزام کې پانسی واوروله شو، دی پانسی شو. ولی پانسی شو؟ د ان الحق کلمه ورزا یعنی حق ما. فیسبوک باندې یو محترم دی عوام هغوی ته اهل حدیث و یا مشهور هم په اهل حدیث باندې دي. پاکستان کې د هغوی ځای په ځای باندې مساجد دي، دینی مدارس دي، پکې مراکز دي، درس و تدریس کې خپل. دغه محترم ویلو چې دا منصور کافر دی او د ان الحق ویلو زه الله ما زه رب یما. لهذا دا عقیده ګنده ده. حاضرینو، دا منصور الحلاج دا یو بزرګو صوفیو معلم یو شاعرو د خراسان مکه عراق بغداد ته راغلی و، علم یې حاصل کړی و. دی مغلوب الحال و، مغلوب الشی و، مدهوش و، دغرنګې معذور و. او د ژبې نه د الفاظ راوتي و چې زه یعنی د دې د قول مطابق د معنی مطابق زه رب یمه، زه الله یمه. دا الفاظ د ده د ژبې نه راوتي و. نو په دې وجه باندې خلکو دې ته کافر وویله. خو مسله داسې ده، په دې ځان پوه کول پکار دي چې دا زه رب یمه، زه الله یمه، زه خالق د اسمان او د ځمکې یمه. نو دا الفاظ ویله صحیح دي که صحیح نه دي؟ آیا دی منصور صحیح ویلو او دا بعینه د ژبې الفاظو؟ موسی علیه السلام چې کله روانو نو آواز ورته وکړل شو، نودی من شاطئ الوادي الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یا موسی. آواز ورته څه شی؟ دا وادی نه ایمن بقعه مبارکه د ونې نه چې انی انا الله رب العالمین. چې کله موسی علیه السلام ورسېد دا الفاظ ورته وویله چې زه رب العالمین یم. نو آیا دې ونې دا الفاظ ویلي چې زه رب یم؟ حالان کې په ونه کې د ویلو صلاحیت نشته دی، اگر چې الله تعالی هغه ګویا کولی شي. بعینه دا الفاظ د ونې نه دي څنګه چې بعینه دا الفاظ د منصورو، بلکې الله جل جلاله دا ونه ګویا کړې وه، متکلم یې ګرځولې وه. او بعینه په خپل هم د الله تعالی کلام داسې نه دی چې زه الله یم رب العالمین یم. ورنه د وادی د بقعې د ایمن مبارکه الشجره په دې قیود سره، په دې سمت سره خاص کول دې ته بې ضرورت نه و. خو به هر حال کلام د الله او متکلم یې ګرځولې وه دغه ونه. دغرنګې فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، الله وایي چې کله د قرآن لولم نو تر دې قرآن د لوستلو اتباع کوه، پیغمبر ته وایي. حالان کې دا الفاظ جبریل ته ویلی شوي، جبریل متکلم جوړ کړی و. مقصد او خلاصه زما دا ده چې دا الفاظ که د خالق زه رب یمه د ده د ژبې نه راوتي، خو دې ځان پناه کړی و. په دې باندې الزام لګول چې دی کافر دی، کافر تېر شوی و، عقیدې د کفر وه، دا نه دي په کار و. یو بزرګ دی، د هغه نه تپوس وکړی شلو چې منصورو کلمه د ان الحق ویلې وه او هغه مقبول شلو. فرعون د کلمه د انا ربکم الاعلی ویلې وه، هغه ذلیل او رسوا شلو. نو چې کله د الله تعالی په لار کې، د وفا په لار کې کلمه د ان الحق څوک ووایي نو دا د رحمت سبب ګرځي، لکه منصور چې ځان میټاو کړی و او دا کلمه یې ویلې وه. او وایي چې څوک کلمه د انا ربکم الاعلی د جفا په لار کې ووایي چې خلک یې میټا وهلو نو دا د لعنت سبب ګرځېږي، لکه څنګه چې فرعون الله جل جلاله رسوا او ذلیله کو. نو محترمو عوام دي سکوت وکړي په دې باندې، او علما په دې کې رای دي. د دیوبند علماو رای دا ده چې په دې باندې بېځې د کفر فتوی لګول دا نه دي په کارو، ځکه چې
الله پاک هغه انسان چې کله ګناه وکي او توبه وباسي نو الله تعالی په دې باندې خوشحاليږي. داسې مثال دی لکه د سړي نه یو ځای کې یو اس وي یو اوښ وي په یو ځای کې ودرولی وي او ورک شي دي بیا یې ګوري میلاویږي ورته نه او ټیم پس ورته هغه ته میلاو شي دی ډېر خوشحاله شي. د خوشحالۍ د وجې نه هغه وایي چې زه ستا رب یم او ته زما بنده یې ډېر خوشحالۍ د وجې نه. بهر حال دا مغلوب الحال او الله تعالی ګویا کړی و متکلم یې ګرځولی و نو په دې باندې د کفر فتوا لګول دا نه دي په کار و. الله جل جلاله دې موږ له په دې باندې په دې مسایلو په زده کولو باندې عمل کولو توفیق راکړي.